أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس آیا تاسو امر کوي حکم کوي الناس خلق ته بالبر په نیکای باندې وتنسون او تاسو هیر کړه د انفسکم اصلاح د ځانونو خپل وانتم تتلون الكتاب او حال لا د تاسو لولې تلاوت کوي د کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ تاسو پوهه نه لرئ دی رکو کې د یا بنی اسرائیل نا اهلی کتاب بنی اسرائیل ته خطاب شروع ده دیکھ اجمالی داغی نقص بیانی او بیا ورپسې یا بنی اسرائیل دغه ځای تفصیلی بیانی دی آیات کې وتا الله تعالی د اهلی کتاب یو غلط خصلت داغه بیان کړي د يهوديانو د اهل کتاب مولایان چې کومو هغه سره بچ خپل بچي خپل رشتہ داران دا برال نو دایب ورته دا وی چې تاسو د نبی آخر الزمان خبره اومنه او داغه نبی برحق ته خپل خاص کسانو ته به دا مشوره ورکوله خو په خپل به نه مانو او ځکه نه مانو هغه به ورته وی چې یار تاسو ولې نه مانی نو ورته به وی کچاري منګه نبی علیہ السلام منو نو په منګ باندې دا ډالای بنديږي منګ له خلق دا پیسې راړي خوراکونه راړي دا سیزونه راړي انو موږ چې نبی علیہ السلام نو واخلو خلکو ته نو په موږ باندې بغار سب بن شي نو د خپل ذاتی مفاد د پاره اغای با دینی مفاد اگر واستو پرې خودو حق بیانول دا به پټ کړ الله ورته عجیب خلق اتامرون الناس بالبر خلق ته نیکای حکم کوي خپل اسلام یې رشوي دا خپل ایمان نراړي د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی خپل یو نیکی نه کوي نو بل ته دی وایي نه خو باید د داعی په خوله کې به الله تاثیر وي چې د خپل پاغه باندې عمل وي نن د خلکو تقریرونه ډېر خواږه خواږه دي او عمل سے پر دی موږ پاغه سیز باندې ډیبیټ کو پاغه سیز باندې تقریر کو چې زموږ خپل ټول عمر دغه خلاف چلیږي اوس یو سړی کلین شوی کړه دی او موزاو داس د پیجنی او هغه لګیا د خلکو ته د سنت دعوت ورکي الګا سنت دعوت خول تزان کراوله کړه یو سړی د پخپل بالمازر خلکو ته وي موزو کړه او د دغه خبره اثر به باید د عیل دا پکار دی حکیم الامت شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو کس معشوم راوستو ورته حضرت دا معشوم چې د ګوړه ډیره زیاته خوري څه دم مملې راوسته نمونی کیږي تی حضرت ورته سبا یا بل رضی راواله هغه کاکا جدن رز دی واپس هغه معشوم راوستو چې راوستو ته حضرت دا معشوم دی ورته بچي
ګوړه مخرخه انو هغه ورته وی زیبا دا خبر خو تا غرضم کولی شو چې زه دوره دوباره راوکړولم هغه غرض به دې ورته ویلي چې ګوړه مه خوره ورته وی اصل کې زما خپله ګوړه ډېره خوښوي نو دغه پورې به ما ګوړه خوړه نو چې ما خپله خوړه او دته ما وي مه خوره نو زما په خوله کې به اثر نو اوس ما پرېښودم اوس دته جواب زبانې به اثر کوي اقبال مرحوم وہی اقبال بڑا تو بے شک ہے اقبال بڑا تو بے شک ہے باتوں میں مومن لیتا ہے گفتار کا تو غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اصل کے تش پہ گفتار نکی گی کردار پکار دا اولیاء اللہ دا بزرگان دا تی دن کردار جوڑو سیبه د دی د زړه دنیا جوړه وه او دی به چې یو خبره وکړه خلکو به پې سرونه قربان وه دی به یو سړي ته صرف وکتل او په هغې باندې به هغوی ګناه پرېښودو نن تاثیر ځکه نشته دی چې ټول څیز د پبلیسټۍ روان دی ټول څیز د شهرت روان دی خپله عملي زموږ ډېرې کمزورایي او موږ خلکو ته نصیحتونه کوو خپل ځان مېر کړی دی الله دې اول زموږ اصلاح نصیب کړي او بیا خصوصا اهل علم له دیندار طبقې له دا ډېره ضروري پکار ده چې هغوی خپله اصلاح ولوکړي الله دې موږ د بدعملو نه او بے عملائی نو ساتی نبی علیہ السلام دا بے عمل عالم مثال وی رسول اللہ وی دا بے عمل عالم مثال پشان دا چراغ دا ډیوې دے دے ځان سوځي دے دنیا ته رڼا ورکوي دنیا روخانه کې خو ځان اوس سوځي الله دې موږ د دین او ساتي خدای دې زموږ علم با عمل نصیب کی الله ورته ویل کتاب وانتم تتلون الكتاب تاسو د الله کتاب لولئ او بیا هم تاسو اصلاح نه کیږي رستو الله فبأي حديث بعده يؤمنون کومه داسې خبره ده پس د الله د کتاب نه چې د دې خلکو به په اصلاح وشي او دی به ایمان راړي موږ نه که الله تپوس وکړي چې تاسو د خدای کتاب ته ناست وئ په دې ستاسو اصلاح نه کېده کوم هغه څیز چې ستاسو به په اصلاح شوی وه د الله کتاب ګوره په هر څیز کې به درته اختلافات خلک وکړي د الله په کتاب کې تا سره څوک اختلاف کوي الله کتاب خو داسې دی چې په دې په یو خبره باندې چې دی نو اچھا څوک کوي یا کافران کوي مسلمانان پکې اختلاف نه کوي ښه الله افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة واستعینوا امداد غواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره وانها او بېشکه دا صبر چې دی یا دا مونځ چې دی لکبیرتن دا ډیر سخت ګران دی الا علی الخاشعین مگر نه په خلکو باندې چې دی خشوع و خضوع کوي الله ورته وایي ګوره د الله په کتاب عمل وکړئ استعانت غواړي د الله نه په صبر سره الله نه صبر غواړي صبر ډیر لوی چیز دی په دنیا کې په قرآن مجید کې تقریبا د پاسه اویا پیرې الله تعالی د صبر ذکر کړی او صبر څه ته وایي من خو وو صبر صرف دی ته چې کاکا مړ شو اته پې جزغه پزغه مکو موږ صرف دا یو صبر پیژنو نه نه صبر درې قسمه دي یو صبر علی المصیبت ته غم در باندې راغی تکلیف در باندې راغی
ته پاغي کې داسې خبره نه کې، داسې د حاپې نه بار کېږي نه چې هغه د الله د رضا خلافي. دویم صبر علی الطاعات ته، د الله په عبادتونو باندې صبر کې. اوس ګوره دی یخ کې سړی پاسي او په یخ اوبو باندې او دس کې څومره ګران کار دی. وایي ما ته شیطان وایي موږ وایي مکه وساړه دي او هډوکي دي زاړه دي. وایي ویده شه. چې څومره زمونږ الله دې مرکز منوره مطر کې حضرت مولانا شیخ فضل الہی صاحب رحمه الله متعلق هغه یو خادم ما ته وی هغه به چې په حقانیه کیو د وخت لګیا دی د بل سکار نشته دی د ان النفس لاماره بالسوء دا انسان په ګناه دل کار دې سړی دغه سي نه پریدي او چې سوی تخت سرات رسول نه دا نفس سړی نه پریدي. شیخ صاحب هغه رضوی کنه ګوره دا دغه چې دا او د دې بهترین علاج په حدیثو کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، الله ما خپل نفس ته د سترګې رپ مرم مفسپاره. دویم اللهم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. الله زمان نفس ته تقوا ورکه، الله زمان نفس تقوا زکیا انت خیر من زکاها، الله پاک کې دې لر تخ پاکونکې انت ولیها و مولاها. دویم دا کوي. دریم چې و نفس د وسوسه اچي د په حدیث کې علاج چې امنت بالله ورسوله، امنت بالله ورسوله. سلورم چې د کم انسان توساوس ډیر راضي او خصوصا د شهوات ډیر راضي، د الله جل شانه د نمونه دي د قران مجید په سر کې. ان پدې کې په کوم نمونه کې چې دا یا لیکلې ده یې ټکي ده پکې عظیم کریم بصیر رحیم. دا دی یو د چینای په پلیټ باندې یا د شیشې په پلیټ باندې ولیکي او دی وینځي هغه د سکی او دې سره به الله تعالی افاقه کوي. او بل د سوره آل عمران آیات ته زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دې په معنا د ځان پوه کی او ماسخوتن چې مسکی نو یولس پیری دی وای یولس شپې یولس پیری مخکې رستو ته یولس پیری درود شریف پر لپسې دی وای. الله تعالی به خواهشات وساوز اگر سب برابر کی. نو نفس ډیر ناکاره دی. نو دا صبر او نصب راضی او یو بل علاج ضیاء القلوب کې دی تهجد له سړی پاسی او تهجد مسکی چې 2 رکعات تهجد کې 3 پیری پکې سورہ اخلاص وای 10 پیری اسی وای چې سلام ګرځي دا دعا کوي چې اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله یا الله. نو الله به د وساوس او د نفس د خیالات او د غیر الله د محبتونو نه او د شهواتو نه پاک کی. الله دې مونږ ته قلب سلیم او صفا زړه نصیب کی. ښا وانها لکبیرۃ، دا صبر دا ډیر ګران دی. دا صبر کول دا آسان کار نه دی.
ځکه وی هرگز نه دیدم درجها در صبر چیز خوب تر. ما په دنیا کې د صبر نه بل اوچت چیز نه دی لیدلی، خو عمل پې ګران دی. رومی وی بکنج صبر نهانند صابران خدا، بکنج صبر نهانند صابران خدا، ذرائع حرص حریصہ بکار جا رسید. وی دا لک چې سم ملاو دی لگا کنجی په دې باندې صبر کوا، ډیر هرس مکوا، بے صبری مکوا. ذرائع حرص حریصہ بکار جا، چا چې صبر نه دی کړی بے صبر کار کړی لکه قارون ته وګوره، روزانه په کته باندې غر کیږي. الله دې موږ ته صبر نصیب کړي. دا ګران دی مگر نه پاکستانو باندې علی الحاشعین چې دی خشوع کوي، دی په زړه کې د الله یری. الذین دا کسان یظنون چې دی یقین ساتي انهم چې دی با ملاقات دی با ملاقات کوي ربهم ثواب د رب د دی سره رخ پل سره، وانهم بشک دی الی خاد الله تعالی طرف ته راجعون واپس ګرځیدونکي دي. سیبا د کم انسان چې دا عقیده جوړه شوه چې زه به د الله مخې ته ودرېږم، الله ته به جواب ورکو، الله سره به مې حاضري کېږي، او دته ګناه پرېښودل څه دي، دته عبادت بیا څه دي، هر څه ورته آسان دي، بیا د پروا نشته دی. د آخرت عقیده او ایمان دا ډېر لوی دولت دی. وانم الی ټول به الله ته ځو چې الله سره دو الله ته جواب دیو، بس دوره ډیر دی. اتامرون الناس تاسو امر کوي خلقو ته بالبر په نیکای سره، وتنسون تاسو هېر کړی دی انفسکم اصلاح د نفسونو ستاسو، وانتم تتلون الکتاب حال لاره تاسو تلاوت کوي د کتاب. افلا تاکلون آیا تاسو عقل نه لرئ؟ واستعینوا بالصبر امداد غواړئ د الله تعالی نه په صبر سره، والصلاة پموز سره، وإنا بشک دا چې دی لکبیرتن دا ډېر ګران دی دروند دی، الا علی الخاشعین مگر نه پاکستانو باندې دی خشوع کوي. الذین کسان یظنون چې دی یقین ساتي انهم بشک دی چې دی ملاقات دی و ملاقات کوي رب رخپل سره، وانهم بشک دی الی خاضی الله تعالی طرف ته راجعون واپس بګرځي. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي، الله زموږ په حال رحم وکړي. کریم خدای تقصیرات معاف کړي، الله کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت، خپل معرفت، خپل عظمت راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي. نبی علیہ السلام د مبارک لاسونو د حوض کوثر به نصیب کړي. حرمین شریفین ته الله بار بار د حاضرۍ توفیق راکړي. زموږ د درد څومره مشورکا دي، الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم تکولاو کې دا څومره بزرگ مشران چې دي خدای د تقصیرات معاف کې، څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې، دا څومره طلباء علما دي الله تعالی د دې په علم کې برکت واچي، فیض عام او تام کې الله دا د دنیا دین د دې الله د دین خادمان کې، الله دنیا د دې خادمه کې، الله د موږ ټول په حال باندې رحم وکړي، امت په رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. زموږ دا طالب چې وفات شوی دعا ورته وکړي، الله دې مرکز منوره مؤثر کړي، الله دې ورته دې سبق ثواب ورسوي، پس مانده او والدینو ته الله صبر جمیل ورکړي. وصلی الله علی النبی الکریم.